बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو 13 ورځ اسلام آباد کې یو بده پیښه شوې ده چې په هغې کې یو ډېر ښایسته ځوان او زه دا وایم چې نوموړی پښتون شاعر هم او انساني حقوقو اکټیویسټ هم ګیلمن وزیر هغوی باندې د چای په یو رستورانټ کې حمله شوې ده او ډېر شدید هغوی زخمی کړي شوي دي. دا وخت هغوی په هسپتال کې دي او د مرګ ژوبلې په حالت کې ځکه چې ډېر بې دردۍ سره چې کوم دی هغوی وهلي شوي دي او خاص کر په سر باندې چې دی د زخمونو دغه ډېر زیات دی. نو دې وخت کې الله دې وکړي چې خدای پاک له صحت ورکړي. خو دا کوشش هم کېږي چې هغه فوري طور باندې د ملک نه بهر علاج دپاره چې کوم دی وړلی شي دې دپاره هم کمپین روان دی. خو د بده قسمته د هغوی نوم چې دی هغه دا وخت په ایگزیکټ کنټرول لیسټ یعنې په ACL باندې دی. نو وړاندې خو دا خبره ده چې وزیر اعظم پاکستان له پکار دی چې د ګیلمن وزیر دا نوم چې دی دا د ایگزیکټ کنټرول لیسټ نه فوري طور باندې وباسي. یوه ګیلمن چې دی دا یو ډېر ښایسته زلمی ځوان او شاعر انساني حقوقو اکټیویسټ او د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم تحریک دی د هغې یو ډېر سرکرده رهنما د هغې د سنټرل کمیټې غړی یو ډېر آوټ سپوکن ځوان و. حمله اوسه پورې لا دا پته نه لګي، مختلف ظاهره خبره ده، کومې پورې تحقیقات نه شوي نو تر هغه پورې سړی دا ختمي نشي ویلی چېرې لکه د ګیلمن چا وښلی دی، چا ولې دونه د مرګ دپاره چې کوم دی هغې زخمي کړی دی. خو زه دا ووایم چې د پښتون تحفظ مومنټ تر اوسه پورې چې کوم د هغوی رد عمل دی نو ډېر پازیټیو کیلکولیټډ او د هغوی سره لمبې غم او فکر خو دا دی چې د ګیلمن صحتیاب شي د هغوی په علاج کې څه کمي رانه شي. منظور پښتین هم که ته موږ وګورو تر اوسه پورې چې د ډېر د صبر نه کار اخیستی دی، هېڅ قسمه داسې بیاناتو نه یې ډډه کړې ده چېرې د هغې سره څه اشتعال پیدا شي په ځوانانو کې، خاص کر د پښتون تحفظ مومنټ ځوانانو کې. او حکومت له هم پکار دی چې فوري طور باندې د دې پلټنې وکړي. بل دا دی چې چا دا حمله کړې ده هر څوک دی، زه دې ټیم کې د هغوی نومونه نه اخلم ځکه چې کله کنفرم شي بیا سړی قطعي د هغې نومونه اخلي. خو ظاهره خبره ده دا د اسلام آباد چې کوم F-17 سیکټر دی هغې کې شوې ده نو دا یو پبلک ځای باندې شوې ده. دا نه ده چې کسان به پټي او یو دوم نو ویل کېږي چې لس یا د لسونه سیوا خلکو په ده باندې یا د په ملګرو باندې حمله کړې ده. اوس خبره دا ده چې موږ ګورو سوشل میډیا باندې جنرال داسې خبرې دي، خو د هغې وجوهات هم دا دي چې تر اوسه پورې زموږ حکومت یا سرکاري ادارې چې کوم دي هغوی خپل کار په ښه منظمه طریقې سره نه ترسره کوي. خلکو شک ځکه راځي چې یو خو د پښتون تحفظ مومنټ سره تعلق لري، بل ډېر زیات اکټیو و د پاکستان او د پاکستان د ادارو په پالیسو باندې به ډېر سخت ټکونه کول او خاصه توګه پښتونخوا یا پښتنه سیمه کې چې کوم حالات دي په دې باندې ډېر زیات فکرمند و. نو ډېر واضحه یو موقف د لره کوم چې د پښتون تحفظ مومنټ اوره موقف دی. نو زه دا وایم چې حکومت که غواړي چې څه قسمه داسې یو دغه مخې ته رانشي فوري طور باندې د ګیلمن وزیر د دې دغه چې دی تحقیقات پکار دي. یوه دویمه خبره دا ده که د دې نه مخکې چې کوم داسې کسانو پټلونه شوي وو لکه چې په هغې کې سینټر عثمان کاکړ پکار دي چې د هغې پلټنې شوي او چې چا دا کار کړو دا مخې ته راوړلی شوي یا ارمان لوني یا عارف وزیر دا کسانو باندې حملې شوي وې، چا وجلي، ولې وجلي، وجوهات یې مخې ته راغلې وې. نو زما په خیال باندې بیا به دې وخت کې د ګیلمن باندې حمله شوې ده په دې حوالې سره به شکوک و شبهات نه پیدا کېدل. نو زه دا وایم چې اوسه پورې ریاست له هم پکار دي، حکومت له حکومتي ادارو له پکار دي چې یو طرف ته که ځوانان او خاص توګه د پښتون تحفظ مومنټ ځوانان د صبر نه کار اخلي، ډېر یو داسې اپروچ سره د یو داسې غبرګون سره چېرې لکه ډېر کیلکولیټډ دی، جذباتي نه دی، اوسه پورې څه داسې نه دی کړم. بل طرف ته ریاست له هم پکار دي چې خپله دغه چې کوم دی فرایض هغه ترسره کړي او فوري طور باندې دا کسان ونیسي او دا پته ولګي چې یاره په ده باندې دا حمله ولې کړې ده، چا کړې ده، ولې کړې ده. ځکه چې د ولې دا سوال چې دی دا بنیادي سوال